الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإن كنتم جنبا فطهروا صدق الله ورسوله معزز ناظرین کتن کو یوٹیوب چینل په ذریعے سره زمونږه نن د ورځ مطابق د احکام شریعت بیان دی په دې ورځ باندې با مونږه هفته کې هر هفته کې احکام شریعت بیانو او دس چونکه کافی بیان اوشو کافی احکامات داغی بیان شو اوس راځي داغی نه بعد د غسل بیان دی غسل هم یو اهم مسله دی د دې خپل احکامات دي او احکام شریعت چې دی شریعت مسائل دا نارینه زنانه او تا یو قسمه ضروری دي دواړو ته ځان پویول په دې باندې ضروری دي راځي د غسل بیان چې دی د قرآن او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث پرانا کې ګورو بیا به د هغې نه بعد چې دی شرعي مسائل چې کم د فقه کې زمونږ فقه حنفیه کې چې کم مسائل دی بیا به د هغې بیان کوو رب ذوالجلال جل جلاله په سوره مائده کې فرمائی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا او کله چې تاسو جنوب شئ حالت د جنابت کې شئ فطهروا نو تاسو خزان پاک کئ یعنی مطلب دا چې غسل وکئ بیا الله پاک فرمائی په سورہ بقرہ کې حتی یطهرن زنانو بارے کې تر دې پورې چې هغه حیض هغه بیماری والے خزان دوی پاک کړي څه مطلب غسل وکي بیا اللہ پاک فرمائی په سورہ نساء کې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون اللہ پاک فرمائی اے ایمان والو نشے په حالت کې تاسو المنځ ته مه نږدې کیږئ په داسې حال کې چې تاسو نشے کوئ تر دې پورې حتی تعلموا ما تقولون چې تاسو پوه شئ هغې څه باندې چې تاسو یې وایئ یعنی په خپلې وینا پوه شئ په هوش باندې شئ نو نشے اثرات د نلاړ شي یعنی مطلب دا نشے حالت کې المنځ ته نزدېکت نشته ولا جنوبن او الله پاک فرمایي تاسو په حالت د جنابت کې هم تاسو المنځ ته مه نږدې کیږئ الا عابری سبیل حتی تغتسلوا مگر دا چې تاسو غسل وکئ الا عابری سبیل کې استثناء وکړه د سفر حالت کې مسافرو د پاره که هغو ته اوبه میلاو نشي نو هغه د غسل په ځای باندې تیمم دی هغو د پاره نو معزز ناظرین کرامو دې نه معلومیږي چې په حالت د جنابت کې چې مونږ تاسو د حالت د غسل ورته وایو نو هغې حالت کې چې د حالت د جنابت کې مونږ او تاسو چې د لمونځ ته هم نشو نږدې کېدی تر څو پورې چې مونږ حتی تغتسلو قرآن وایي چې تاسو اغتسال وکئ تاسو چې دی غسل وکئ راځئ د احادیثو مبارکو پرانا کې د غسل څه مسائل بیانو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت تے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مبارکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د غسل په بابت دے مبارک فرمائی چې محبوب علیہ السلام به ابتدا څنګه کولا فرمائی اول به لاسونه وینځل بیا به د لمونځ او دس په شانتې او دس وکړو او بیا به چې دی اوبه په ګوتو کې واخیستې او د خپل د ویښتو جرړو مبارکو ته به د اوبه ورسولې هغه به یې تر کړي او بیا به یې لپې راډکې کړې او په ټول بدن باندې به اوبه راواړولې د محبوب علیه السلام مبارک د غسل طریقه ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مبارکی مونږ ته بیان کړ معزز ناظرینو کتونکو د زنانو متعلق هم ما درته وی چې دا مسائل نارینه زنانه دواړو ته ضرورت لري امام مسلم ډیر یو اهمه مسله د زنانو د غسل متعلق په حدیث شریف کې ذکر کوي ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ مبارک روایت کوي چې ما عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو په خپل سر باندې هغه ویښته تاووم یعنی کوسۍ ته نه جوړوم څوک ورته چوټۍ وایي د خپل سر هغه چوټۍ هغه کوسۍ زه جوړوم مطلب او ویښته تاوومه نو آیا غسل جنابت کې به زه دا کولاوم
په ما به دا کوسۍ کلاول چې دی هغه ضروري وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه، تا ته صرف دا کفایت کوي، دا کافي کیږي چې ته په خپل سر باندې 3 لپې اوبه اړوه او بیا په ټول بدن باندې اوبه ته اړوه او ټول بدن پاکوه. یعنی د خپلو ویښتو د جرړو ته چې دی ته د اوبو تري رسوه، هغه لمدوه، دا جرړې لمدوه چې کله تا د ویښتو جرړې لمدې کړې نو تا ته د کوسیو او د هغې چوټۍ د کلاولو ضرورت نشته. خو که معززو ناظرین کرامو محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایي که دا دومره سختې وي، دومره سخته هغه چوټۍ دومره سختې شوي یا داسې په حالت تړلي چې هغې کې ویښته اوبه نشي تللی، هغې بیخته اوبه نشي تللی، نو بیا به دا کلاول فرض وي. عام حالاتو کې دې نه معلومیږي چې عام زنانو کم کوسۍ یا چوټۍ تړلې وي، ویښتې تړلې وي، نو عام حالاتو کې د هغې بیخته چې دی اوبه رسېدی شي، نو بس محبوب علیه السلام ورته فرمایي چې ته د هغې بیخته اوبه رسوه، نو بیا د هغې کلاولو پتا چې دی هغه ضروري نه دي. نو څومره یو ښایسته مسله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړه. دغه رنګې معززو ناظرینو کتونکو ابو داود، ترمذی، ابن ماجه روایت تی ابو هریره رضی الله عنه روایت کې فرمایي چې محبوب علیه الصلاة والسلام او فرمایل د هر یو ویښته لاندې جنابت تی، نو تاسو ویښته ښه وینځئ او جلد صفا کوئ. نو مطلب دا دی چې غسل کې مونږ او تاسو ته د احتیاط ضرورت دی. راځئ لږ ګورو صحابو څومره احتیاط په غسل کې کړی دی. ابو داود کې حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی الله عنه مبارک نه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چاته څوک په غسل جنابت غسل کې چانه یو ویښته هم بې د وینځلو پاتې شي، یو ویښته عمره ځای هم بې د وینځلو پاتې شي، څومره لږ ځای د ویښته عمره، نو محبوب علیه السلام فرمایي دی به په اور کې داسې داسې کولی شي. څه مطلب ده ته به عذاب ورکولی شي. حضرت علی مرتضی شیر خدا فرمایي دی وجه نه ما خپل سر سره دشمني وکړه او 3 پیرې وفرمایل، یعنی د مبارک چې دی هغه سر به خریلو به دی وجه نه چې ما نه چرته یو ځای وچ پاتې نشي. نو څومره احتیاط دی د دې خلکو د دین یو مسلې دپاره، څومره محتاط اوسیږي. حضرت علی مرتضی رضی الله عنه مبارک په د غسل کې احتیاط د وجه نه د مبارک فرمایي ما خپل سر سره دشمنی کوله او ویښته به مې کټ کول. معززو ناظرینو کتونکو راځئ بله مسله د غسل متعلق په حدیث شریف کې ګورو. حضرت یعلا رضی الله عنه روایت کوي، ابو داود شریف روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځوان وکتلو په میدان کې غسل کولو، ملاحظه یې وکړه. بیا محبوب علیه السلام منبر شریف تلالو، حمد ویلو، د الله ثنا ویلا او بیا او فرمایل وی چې الله حیا کوونکی دی او پرده پوش دی، او حیا او پرده کوونکی دوست ساتي هغه خوښوي. الله پاک د حیا او د پرده کوونکی انسان خوښوي. نو محبوب علیه السلام فرمایي تاسو کې چې کله څوک چې دی غسل کوي لامبي نو هغه ته پرده لازم دی. معزز ناظرینو کتونکو دا زمونږ د شریعت احتیاط دی او د محبوب علیه الصلاة والسلام د دې حدیث شریف نه دا معلومیږي چې حیا چې دی دا د الله ته ډیره خوښه دی. حیادار پردهدار بنده چې دی د الله ډیر خوښ دی. محبوب علیه الصلاة والسلام په صراحت وکړو چې تاسو حیا وکئ، تاسو پرده وکئ. حیادار او پردهدار بنده د الله جل جلاله ډیر خوښ دی. دغه رنګ معزز ناظرینو کتونکو ابو داود ترمذی شریف حدیث دی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مبارکہ دا غی روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو شو. دا مسئلہ واوري حدیث شریف دی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوسو شو که مرد چې دی سړی چې دی اغا سلم دواله مند کی او ستری مند کی او احتلام ورته یاد نوي، یعنی دا خوب واقعیا اغه احتلام واقعیا ورته یاد نوي او سحر را پاسی او د تری مند کی لوندواله مند کی په خپل جامو باندې، نو محبوب علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل دا به غسل کوي.
بیا د هغې سړي په بابت تپوس ونه وشو چې رسول الله یو سړي خوب یقیني وي، دته په خوب کې هغه احتلام یاد وي، خو چې دی راپاسي د تری د لمدواله اثرات په جامو منده نه کی، خوب ورته یقیني یاد دی. محبوب علیه السلام نه تپوس کیږي نو محبوب علیه السلام ته فرمایي په دې بنده باندې غسل نشتا، یعنی غسل په باندې فرض نه دی. ام سلیم عرض کوي یا رسول الله کا خزه خوب وګوري نو په غیوم غسل شتا، که داسې خوب وګوري نو محبوب علیه السلام فرمیل چې ها خزی چې دی داوم د سړو په شان دی. نو محبوب علیه السلام په دې کې هم مونږ او تاسو ته چې دی حدیث شریف کې د غسل متعلق یو اهم مسله بیان کړه، او بیا راځي آخر کې حدیث شریف ویما چې ډېر ضروری دی او په هغې حدیث باندې مونږ او تاسو ته عمل کول ضروری دی. په صحیحین کې صحیح بخاری صحیح مسلم کې ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک عمل دے بیانی، اغی عمل پرانا کی محبوب علیہ السلام عمل پرانا کی مونږ او تاسو ته طریقه خی وی چې کله به محبوب علیه السلام په حالت د جنابت کې شو نو د مبارک په د خوراک یا د ود کېدلو اراده وکړه نو د لمونځ په شان او دس پې کولو. معزز ناظرینو کتونکو دا د صحیحین روایت دی، دین معلومیږي دا چې کا ډیره خیشته او مسله تن را ثابت شوا او ډیره فایدمند ده چې هغه زمونږ ډیر برکات سره فیوزات سره هغه تعلق لري، هغه دا چې یو ځوان حالت جنابت په باندې راشي او د باندې غسل ضروری شي نو دا بنده چې دی دا با چې ود کېږي هم نو آسانه طریقه محبوب علیه السلام بیان کړه، دا با استنجا هم وکړي او د سو چارندام به وکړي، څنګه چې دی لمونځ دپاره چارندام کوي نو بیا به دی وده شي، او که خوراک هم دی ځان ته حلالول غواړي نو دی به چې دی چارندام وکړي نو دی سره به فایده سوي چارندام کولو سره مختصر عمل سره که دی د هغې نه بعد بیا خوراک هم کوي هغه خوراک هم دته حلال دی، اگر چې دی بیا څه تقاضي د وجې نه هغه خپل غسل رستو کوم خود ته به هغه طعام هم فی الوقت حلال شي په هغه وخت کې، او کم چې خوب دی هغه به هم د شریعت ته چې دی دروست شي، ولې چې په حالت د جنابت کې انسان پروت وي نو بیا هغې کور ته رحمت فرشتې نه راځي. نو هغې دپاره طریقه څه شوه که مونږ خپل خوب برابرو او مونږ کور ته رحمت فرشتې را پرېږدو نو هغې دپاره که مونږ فی الوقت بر وقت غسل نشو کولی نو اودس په او چارندام به خامخا کوو، د دې به بیا دا برکت وي چې مونږ ته به خوراک او خوب چې دی هغه به مونږ دپاره جایز شي. نو دا د غسل متعلق څه ضروري هدایات او تعلیمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامینو په شکل کې امید دی چې تاسو به دا ښه په غور سره اورئ او بیا به نور مرګرو ته هم شیر کوئ. الله تعالی دې مونږ ته د محبوب علیه السلام په سنت مبارکو په طریقو باندې عمل کولو توفیق نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.